خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم. لقمان حکیم خپل زوی ته ناران د دې زوی نوم دی ناران دی لقمان. نو دا خپل زوی ته وصیتونه کوي. نو الله رب العزت د لقمان په دې وصیتونو کې دننه خپل ادخال الهی وکړو د مور و پلار هغه حقوق بیان کړ. د مور و پلار هغه حقوق بیان کړ. نو چې دغه حقوق پوره شو مخکري سبق کې، نو بیا الله رب العزت لقمان هغه باقي وصایا ذکر کوي چې خپل زوی ته کړي دي. نو یو دا وصیت ورته وکړو چې یا بنی ای بچوړیا انها یقینا دا عمل ستا ان تکو مثقال حبت کوي په اندازې د دانې باندې من خردل د اوری فتکون فی صخرة پشي ستا د عمل په یو ډېر لوی ګټ کې دننه شي او فی السماوات یا د اسمان بلندو ته ورسي او فی الارض یا د ځمکې هغه تح ته ورسي یأتي بها الله دا ستا عمل به الله تعالی راولي د قیامت په ورځ باندې او ستا مخې ته به کېږي. ان الله لطیف یقینا الله تعالی باریک بین دی. الله رب العزت باریک بین دی. نو هغه ته د هغه نه هیڅ شی پټ نشته دی او خبیر خبردار دی په مخلوق باندې او د هغې د ګناهونو په ځایونو باندې الله تعالی خبردار دی. و چې مقاتل ابن حیان دا خبره لیکلې ده چې دې ناران یو ځل پلار ته دا خبره وکړه چې پلاره که چېرته زه ګناه کوم او هېڅوک نه وي نو الله تعالی به څنګه په دې باندې مانیسي. نو لقمان ورته دا وصیت وکړو چې بچیا دا یاد ساته ګوره که ستا د عمل نیکی او که بد دی دا د اوري د دانې په انداز باندې که نه او دا بیا په یو ډېر لوی ګټ او غر کې دننه شي انتهایی محفوظ او یو پنهان ځای ته لاړ شي یا د اسمانونو بلندو ته دا وخیږي یا د ځمکو ګهرایي ته دا جاور لاړ شي. نو بچیا الله به د قیامت په ورځ باندې راولي ستا دې مخې ته چې بنده دا ستا هغه عمل نیک یا بد. دا چې ورته وویل که نو یا داسې رپرپی پې ولګېده په ناران باندې رپرپی او بس وپات شو. دا نیکان صالحان همیشه خپلو بچو ته د نیکۍ لار ښیي او د نیکۍ سبق وله ورکوي او نیکۍ طرف ته یې رابلي نیکانو سره یې ملاوي او د بدانو بد عملو بد چلنو نه محفوظ کوي. مونږ خو دې مصیبت سره مخامخ شوي چې که زمونږ د بچي نه څوک دهري سازوي او که څوک دې پرنګی سازوي
او که څوک تی هندو سازوي او که څوک تی سیک سازوي. او دا زه په دې باندې تعلیم کوم او زه په دې باندې تعلیم کوم. دا د تعلیم هغه نتایج دي چې نن مسلمان قوم پاکستان کې اوسېږي 2 کروڑه مسلمانان او دا وسم نه رسي چې د الله نظام په ځان راوړي. دا ټول د دې اډمیکاري د تعلیم هغه ناکاره مسرات او ناکاره نتایج دي چې هر شی د اډمیکاري د تعلیم سره تړلي دي. احدی وزیر اعظمي او دا نوکرۍ بس خلک په دین باندې څه کوي؟ په دین کې څه دي چې دین زده کړي؟ په دین کې څه دي؟ خبرې خو ټولې په ځای کې دي چې غلا پای کې ده، رشوتونه پای کې دي، زناکاري پای کې ده، بدعملي بدچلني پای کې ده، شراب نوشي پای کې ده، مزې دي پکې. دې وجې نه خلک پیغ لوڼه په داسې کالجونو کې داخلوي چې په دې هلک سره څنګ په څنګ ناست په یو بینچ باندې یو بل ته ډډه وایي. او دا پښتوني او مسلماني او دا بې غیرته دا په خپله لور باندې دا زده کوي. څه لپاره یې پرې زده کوي؟ خدای د خوار که سپیله خو یې ډوډۍ ورکوي سپیله، او بې غیرته تاله به ډوډۍ نه درکوي چې ته په دې بې غیرتۍ باندې ډوډۍ خورې. دا په دې سکولونو کې او په دې ځای کې په دې کالجونو کې او په دې ځای کې چې کوم دی په دې لوی لوی دوکانونو کې جنۍ بیا اول کېنولي. دا دې لپاره چې خلک دلته راځي. یعنې مطلب دا دی چې بغیر د کونیتوب نه زندگی په دنیا کې نه تېرېږي. دا یې معنا شوه، دا معنا شوه. بغیر د بې غیرتۍ نه دنیا کې زندگی کې نه تېرېږي. نیکان صالحان همیشه خپلو نیکانو به خپلو بچو ته د نیکۍ تعلیم ورکوي. مسلمان به خپل بچي ته د اسلام تعلیم ورکوي. او چې مسلمان خپل بچي ته د اسلام د تعلیم په ځای باندې د اډمیکالي د تعلیم ترجیح ورکوي، دا به څنګه مسلمانی؟ دا باسې براینا مسلمانی براینا. نو وایي یا بنیه ای بچوړیا انها یقینا دا ستا دا عمل ان تکو مسقال حبت کشی دا په اندازه مسقال اندازې ته وایي شي دا په اندازې د دانې باندې او دا دانا من خردلین د اوري دانا. اورې که تاسو پیژنئ نو منګه چې دا غنم کرو پر دې غنمو کې شړشم هم منګه کرو، خو خدایي او ځنګلي او د شړشم د بوټي په شان یو بل بوټی کېږي او د هغې دانې د شړشم د دانې نه لږې ښې وړي، هغې ته اورې وایو مونږه. عربۍ کې هغې ته خردل وایي، عربۍ کې هغې ته خردل وایي. نو که ستا د عمل په اندازه د دانې د اوري باندې شي دونه معمولي، او دا بیا په یو ډېر لوی ګټ کې ورننوځي، په صخرتن ګټ ته وایي، او په السماوات یا د اسمانونو بلندو ته وخیږي، او فی الارض یا د ځمکې ګهراو ته لاړ شي. بچیا یأت بها الله، را به ولي الله ستا د عمل به راوړي او ستا مخې ته به یې کېږي چې بنده دا ستا کارو، دا ستا عملو. ان الله لطیف خبیر، یقینا الله باریک بین دی. داغه علم د مخلوق ذرې ذرې ته رسېدلی دی. لطیف دې ته وایي چې داغه د علم د مخلوق ذرې ذرې ته رسېدلی، او خبیر دی په هغه ځایونو د ګناهونو او د نیکو ستاسو باندې چې کوم ځای کې تاسو نیکۍ کړي او کوم ځای بدۍ کړي، عمل الله ته معلوم دي. او بیا بچي ته د نیکۍ تلقین ورکوي او امور مصلحه ورته ښایي. یا بنیه ای بچوړیا اقیم الصلاة، مونځ ودروه زویه، مونځ کوه مونځ. او د قیام الصلاة حکم ورته کوي
مونږ په هغه طریقه وکړه څنګه چې د مونږ طریقه ده، یعنی سره د فرایض او واجبات او سنن او مستحبات او خود خشوع د خضوع ټول خیال پکې ساتي. مونږ کوه او وامر بالمعروف او حکم کوه خلکو ته په نیکو باندې، ځان له مونځ کوه او خلکو ته د نیکۍ حکم کوه، او ونهى عن المنکر بندوه خلکو له د منکراتو. معروف معنا دا دا ما وافق الکتاب و سنه، چې د قرآن او سنت مطابق کاری دا معروف دی، او د دې مقابله کې منکر دی ما خالف الکتاب و سنه، چې د قرآن او سنت خلاف خبرې دا منکر دی. بس دا تله ده و تله ده چې کومه خبره د قرآن او سنت موافق و دا به معروفي، دا به خلکو ته کې، او کومه خبره چې د قرآن او سنت خلافي دا منکر دی، دا به دینه به خلک بندي. خدا امر بالمعروف او نهي عن المنکر داسې خصلت دی او دا داسې عمل دی چې دا څوک هم کوي ضرور به هغه ته تکلیفونه ورکړي کېږي، ضرور به هغه مصیبتونو سره مخامخ کېږي، او ضرور به په هغه باندې داسې ازمایښونه او امتحانات راځي. دا آسان کار نه دی. اویس قرني یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. د هغه جومات مې پرې سعودي کې ولیده، دغه جومات دا خدای یمني سیري سعودي نیولي دي. دا هغه جومات د اویس قرني مې ولیده، او قرن مې هلته دا معلومات وکړه چې هلته غټه قبیله ده، قرن ورته ویل. نو دا د هغه قبیلې کس دی. دی چېرته تللی دی، اوبو کې دا خپې ورکړي دي او خپه ناست دی. نو چا ورته وویلي چې اویس قرني څنګه لیکلی ولس پرېښی دی او دلته راغلی دی ځان له ناست. هغه ویل ما یو کار شروع کړی دی، او دا کار چې څوک کوي د هغې یارانې او دوستانې ختمېږي. هغه څه کار دی شروع کړی؟ نو اویس قرني رحمت الله علیه ورته وفرمایل فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعى للمرء صديقا. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا داسې خصلت او کار دی چې دا د سړي یارانې او دوستانې ختموي په دنیا. دا هر چا به بدي شي، بیا د شرابي به بدي شي، د زناکار به بدي شي، د بدعمله بدچلنه انسان به بدي شي، د دنیا پرستو خلکو به بدي شي، د هر چا په نظر کې به بد راځي. نو واصبر علی ما اصابک، بچیا صبر کوه په هغې باندې چې د دعوت په لار کې تا ته راځي، هغې صبر کوه ښه. او دا اویس قرني ګورې هغه بزرګ دی چې نبي علیه الصلاة والسلام عمر ته دا خبره کړې وه چې که اویس قرني سره ملاو شو ځان له دعا وغواړه. د دې معنا نه ده چې اویس قرني مرتبه د عمر نه زیاته وه. کله د یو کشر نه مشر دعا ځان له غوښتی شي، د لاندې مرتبې انسان ته ویل که ما دپاره دعا وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام عمر ته وایي د جعرانیې نه کې ورته ویل چې جاهلیت په زمانه کې مې ځان باندې اعتکاف نظر کړی، څه چل وکړم؟ یوې شپې نبي علیه السلام ویل جعرانیې دا کله چې دغه جهاد له راغلي د فتح مکه وشوه، بیا ورپسې حنین جګړه وه، جعرانیه هلته ده. نو د هغه ځای نه حضرت عمر راغی او هغې وکړه. نو چې راته نو نبي علیه السلام ورته ویل چې وروره موږ په هغه خپلو په هغه ځایونو کې د نیکۍ په ځایونو کې او دغه اهمو مقاماتو کې ګورې موږ د نیر نشو، موږ ته دعا کوه. نو ولې د رسول الله سره مرتبه د عمر نه کمه ورسېده؟ داسې د اویس مرتبه چېرته هغه د عمر کچۍ ګوتې ته هم نه رسېده، خو ویل دعا ته ځان له وغواړه. مستجاب الدعوات دی پیغمبر خوا ورته ویلي چې دا هغه ما باندې ایمان راوړی او دا زړی زما د مینې نه ډک دی،
خو د مور په خدمت کې بند دی، ځکه زما دربار ته نه دی حاضر شوی، ما دربار ته ځکه دی راغلی. ځکه ورته وایي دا زوی ته وایي ان ذلک من عزم الامور، دا د پختو کارونو لازمو کارونو نه دی. ګورې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر، دا دعوت الی الله، دا د پختو کارونو او دا د همتناکو خلکو کار دی، همتناکو خلکو کار دی. او د همت دا نښه ده چې تا ته دې په دې لار کې کوم مسایل او مصیبتونه راځي، نو ته دې د دې مقابله کې هار نشي، خپېونه دا کې بس نه یم پکې زه زه خلک نیکۍ ته رابولم، جنت ته تیارومه، د دوزخ نه بچ کومه، خلک د الله په مرګرتیا کې ورکوم، د شیطان د مرګرتیا نه وځم، او خلک ما ته کنځلې کوي، خلک ما وهي، خلک ما ریکلي نه شړي. نه دا هر څه به کوي، خو ته به دا کوې بس. د هغوی دغه کار دی او ستا دا کار دی. دا من عزم الامور، دا د پختو کارونه دي، د واجباتو او لازماتو کارونه دي. دا خبره ده چې الله تعالی دې په کله کولو باندې زور ورکړي چې دا کار وکړي. دا ایمانه دی. او ولا تصعر خدک للناس، او بچیا تندې ننګې مت رووه او مخ ماړوه للناس خلکو ته. متکبر انسان چې خبرې کوي نو د خلکو نه دا مخ داسې واړی، نو زویا تکبر به نه کې او خلکو ته به سپک نظر نه کې، خلک به خپل نظر کې سپک نه راولي. ګورې چرته ولا تصعر حدک للناس، ما ترووه ما اړوه حدک خپل ننګي لره، ننګي خو پېژنې که د مخ دا یو طرف ده، للناس خلکو، یعنې تکبر به نه کوي. او ولا تمشي فی الارض مرحا، او مګر زه په ځمکه کې په تکبر سره په ځمکه باندې به نه ګرځي، چې پر ځمکه باندې ګرځي نو په داسې انداز باندې به ګرځي چې نه به منډې وي لکه د یهودو په شان ټوپونه به هم نه وي، او نه به خپې راکاږي په شان د انګریزانو باندې. په هغه زمانه کې نسواراو به ځان پسې خپې راښکړي او یهودو خبیثانو به ټوپونه وهل. نو قرآن دا په هغه زمانه کې دا خبره کړې چې ولا تمشي فی الارض مرحا، بچیا مزه په ځمکه کې په تکبر سره، یعنی معنا دا ده چې تکبر باندې ان الله لا يحب كل مختال فخور، یقینا الله دوست نه ګڼي، خوښ نه ګڼي هر متکبر او فخور ځان ته خوښ چې په خپل صفتونو نه مړیږي. زه دا دنیا ما راټینګه کړې ده او دنیا کې خو به زه یو اکتایي سړی یم او زما نه علاوه بل څوک په دنیا کې شته نه زه هر څه به زه عقلي کولې، دا دې ته فخور وایي. دا خپل صفتونه هم د خلکو مخکې مه کوئ. انسان ډېر عاجز دی، انسان مسکین دی، فقیر دی، هېڅ ورسره نشته، بنده دی، بس بنده دی، او الله دی بس. او بیا ورته وایي وقصد فی مشي، ای بچیا درمیانوالی کوه په تلو کې، د یهودو په شانتې ټوپونه مه وهه او د نصاراو په شانتې په ځان په خپې مه راکاږه. ځکه ما ترجمه وکړه وقصد درمیانه توب کوه په تللو کې، یعنی مه منډې وهه او مه ځان پسې خپې راکاږه، برابر ځه. نبی صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به داسې ته لکه سړی چې په اترایي باندې کوزیږي، ښه جلد برابر به ته جلد برابر. او د حضرت عمر باره کې د عایشې ام المؤمنین دا وینا ده چې حضرت عمر به هم ډېر جلد ګرځېده، خو داس جلد نه و چې هغه کې سړي وقار او عزت ځینې خرابېږي، نه نور ښه دقسې. یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه مخې ته یو نوجوان هلک روان دی او دا خپې ځان پسې راکاږي، هغه ډېره راواړه برابروم دی، ویل اوچتې که خپې،
چتې د خپله سپی ځان پسې مه راکاږه په دې باندې به تاسو کفار یاروئ چې تاسو ځان پسې خپې راکاږئ اوس خو مونږ چاپلوسي کوو مونږ ورته سلامونه کوو مونږ له بوټان پالش کوو کافر لا د ډالرو په عوض باندې د هغه د خوشحالۍ کوشش کوو او د هغه دپاره چې کوم دی دنیا ته اپیلونه هم کوو چې که څه انعام دنیا کې ورکوو نو دغه لوی ظالم ته یې ورکوي چې دا د هغه چې کوم دی د غزا د زرګونو مسلمانانو ماشومانو او زنانو قاتل دی چې هغې ته ټرمپ ویلی کېږي هغه له ورکوي دا مونږ دا سفارشونه کوو دا زمونږ ایمان دی وقصد فی مشیک ته میانه روي کوه په تللو کې او وغضض من صوتک خپل اواز ډېر مه اوچتوه خپل اواز ډېر مه اوچتوه یعنی معنا دا ده چې د ضرورت نه به اواز ډېر نه اوچتې او چغې به نه وهې ولې ځکه دا اوچتوالی د اواز دا یو منقبه وی نو دا به الله خر له ورکو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یقینا ډېر ناکاره په اوازونو کې اواز د خره دی او د ټولو نه بدنومه او ناکار اواز د خره دی چې اول زفیر دی او اخر شهیق دی او دغه د جهنمیانو فریادونه او چغې به په جهنم کې به وایي او د هغې وجه وایي دا ده چې دا شیطان حدیث کې راځي شیطان چې دا کله دا چغه شروع کوي که نه دغه خر دا شیطان ویني او چرګ چې وایي فرشته ویني نو هغه په بانک شروع کړي پوهېږئ په دې باندې نو دا و چې د هر شي اواز چې دی نو دا تسبیح ده د الله وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم قرآن کې الله دا ویلي دي د هر شي اواز دا د الله تسبیح دی مګر د خر دا وی نه دی ځکه چې خر شیطان ویني دی چغه کوي نو دا ډېر ناکاره اواز دی نو بې پیدې اوازونه به هم نه اوچتوئ کاریان حضرات ته مونږ دا وایو چې ډېر بې پیدې اوازونه مه اوچتوئ اوس بعضې خلکو په مانځه کې ځان ته سپیکر لګولی او چغه و نه ورپسې زنانه ولاړي نه ورپسې دونه اوږده صفونه ولاړي چې نه یې اوري او دا چغې زه چې د دې دا دي ته دا سبق چا ښودلی چې ته فرض لمونځ چې کوم دی دا په دای کې کول په سپیکر کې کوه د دې جواز مسله خو هغه وخت به وي چې دا مقتدیانو ته ستا دا اواز نه رسي او یا تا سره شاته بل جومات دی او پای کې د جومات په حصه کې د زنانو لپاره جومات ساز شوی دی لکه څنګه زمونږ منصوره کې جماعت اسلامي مرکزي دفتر کې چې ساز دی نو هغسې که وي نو بیا په کار دا دی چې مونځ په سپیکر کې کې چې هغه زنانې هم اوري چې دا نه وي نو د دې زما په خیال باندې هېڅ ضرورت نشته نو دا هسې قرقرې پکې کوي او بس دا اوازونه کله ښکته کوه کله پورته کوه دا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر دا دی دا معنا نه ده چې ګینې ضرورت یې نو کوه اواز رسو نه رسي ورسوه خلکو ته خو چې ستا اواز خلکو ته رسي او ته د هغې نه بغیر هسې بې اندازې اواز اوچتوي نو دا بچیه ښه کار نه دی دا سړي سره خوند نه کوي نه دا منډې سړي سره خوند کوي په منډو کې د سړي وقار او عزت ختمیږي او بسا اوقات راوبم لویږي د خلکو مخ کې انسه کې به چېرته خپه ونښري او دغه رنګي د اوازونه بې پیدې موجود او دې لقمان حکیم ډېر زیات وصایه کړي دي تفسیرونو کې به تاسو ته راشي یو وصیت یې دام یو ځل دې زوی ته کړی و یا بنی لا یکن الدیک اکیس منک یا بنی لا یکن الدیک اکیس منک اے بچیا چرګ تا نه هوښیار نشي اکیس هوښیار کوي چرګ د ستا نه هوښیار نشي
چې هغه د شپې بانګونه کوي خلک را پاسي او ته خوبونه کوي. یا بنی لا یکن الدیک اکیس منک، ای بچوړیا شرک دستانه هوښیار نشي چې هغه ځانونه کوي او ته خوبونه کوي. معنا دا ده چې د شپې را پاسېدل دا د نیکانو صالحانو عمل دی او د نیکانو صالحانو طریقه ده. خدای دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوه کړي او دې سره سره د موږ په باندې الله د عمل کولو توفیق راکړي. دې کې څو خبرو ته اشاره رااله. وجوب مراقبة الله تعالی، دا لازمه ده چې هر وخت به الله په خیال کې ساتي. هر وخت د الله نه خیال بل طرف ته به نه بوځي. وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت وصغرت، نیکی او بدی دا به وړه نه ګڼي. هر څومره چې لګی او هر څومره چې وړی، که نیکی ده او که بدی ده دا به سپکه نه ګڼي. د بدۍ معمولي نه به هم یریږي او د معمولي نیکۍ نه به هم تمه د خیر ساتي چې الله به ماله په دې خیر راکړي. او وجوب اقامت الصلاة، دی آیاتونو کې دا امر راغلی چې مونځ قایمول لازم او فرض خبره ده. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، او امر بالمعروف او نهي عن المنکر والصبر على ما يلقى الامر والنهي الامر والنهي من الاذى. او په دې آیاتونو کې اسلام راغی چې صبر وکړي امر او نهي په هغه چې دته ملاویږي د تکلیفونو نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورقاضي د نوفل ته خدیجة الکبرا بوته، اول چې ورته ابتدا د وحی شوی ده، نو هغه اوږد حدیث دی د بخاري. خو دا پکې یو خبره ده چې کاش کې زه هغه وخت ژوندی وی چې ته د پیغمبر په حیثیت راوځي او ستا خبره په ډاګه شي او زه ستا تعاون وکړم. هغه وخت چې دا کلي والا تا شړي، نو نبی علیه السلام ورته وویل چې دا مکې والا وما شړي دې مکې، ستا غوندې کار هېڅوک نه کوي مګر خلک د کلي نه شړي. وحرمة التکبر والاختیال فی المشي، او حرام دی تکبر او مکیز او چل کول پتلو کې. ووجوب القصد فی المشي والصوت، او واجب دی میانه روي په تللو کې او میانه روي په آواز کې. د فلا یسرعو ډېرې منډې به نه وهي، او ولا یرفع صوته الا على قدر الحاجه، آواز به نه پورته کوي مګر په دومره اندازه چې ستا ورته ضرورت. دعا وکړئ چې الله موږ تاسو په قرآن عظیم شان کتاب پوه کړي، د سره سره الله موږ کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. یله څوک کار کوي کامیابي کوي، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمته یې تباه کړي. الله زموږ د ټولو نه راضي شي. خدای زموږ د عمل په قرآن په رنګ کې رنګ کړي، شریعت په رنګ کې رنګ کړي. خدای دلته اسلامي نظام د شریعت نظام راولي، محمدي نظام راولي، د صحابو نظام راولي، د ائمو مجتهدینو او د محدثینو عظام هغه نظام راولي. او دا د بېدینۍ نظام، دا د سودخورۍ نظام، دا د ټکسونو نظام، دا د ظلم او د بربریت نظام، خدای دا د فحاشۍ عریانۍ نظام موږ نه ختم کړي. خدای دا موږ ته د انګریزانو نه یو وراثه وي، ایران پاتې شوی دی، دې نه موږ خلاص کړي الله، دې نه مسلمانان خلاص کړي. د مسلمانانو توجه الله ټوله خپل دین طرف ته راواړي او د دې کفر د نظام نه او د بېدینۍ نظام نه متنفر کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم کړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان